نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورة رحمان د یو آیت وظیفه ده. تاسو محترمو دغه یو آیت ته ووایئ، بیا تاسو د دې وظیفې کمال وګورئ. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه د الله پاک عرش راخوځئ. دغه رنګ دومره ناشنا وظیفه ده چې کم سړی محترمو دا وظیفه کوي، الله پاک د انسان ټول مرادونه پوره کوي. الله پاک د انسان ټول حاجتونه پوره کوي. الله پاک د انسان ټولې پریشانۍ محترمو دا ختموي. نو په تاسو کې څوک داسې وي چې هغه حاجتمند دي او هغه مراد موندونکي دي یا هغوی پریشانو راګیر کړي دي، دا وظیفه وکړئ. د دنیا چې څومره لویه مسله وي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو مسلې دا به ختمه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته دی، او زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده دی او د الله پاک رسول دی او دا رنګي اخر پیغمبر دی. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته کمال ده، ډیره زیاته اعلی ده. دومره اعلی وظیفه ده چې دا د الله پاک عرش محترم دا خوځي. او کله چې مسلمانان محترمو جنت ته لاړ شي او الته کې محترمو د الله پاک دیدار وکړي، نو الته کې تلاوت د سورة رحمان محترمو دا کیږي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته خپل دیدار دار نصیب کړي. محترمو کو څوک داسې وي چې هغه حاجتمند دي او دا وظیفه کوي، نو الله پاک به حاجت دا تر سره کوي. داسې کسان وي چې هغوی پریشان حال دي، الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې پریشانی دا ختمي. څومره هلکه بیماران دي، څومره هلکه په ټینشن کې دي، څومره هلکه په مشکلاتو کې دي، یاد ساتئ محترم وظیفه دا وظیفه دی کې فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان شاء الله العزیز پریشانی، مشکلات، ټینشن، قرضې دا به محترم بالکل نه. څومره د انسان حاجتونه د انسان کم سیز غواړي، دغه ټول سیزونه دغه ټول اشیاء دا به د محترم الله پاک مهیا کې د انسان ته. خو صرف دی د فبأي آلاء ربكما تكذبان وظیفه دی کی. محترمو د آیات مختصر مفهوم داسې دی فبأي آلاء ربكما تكذبان. تاسو به د خپل رب کم نعمتونه دا به تاسو درو ګڼئ. یاد ساتئ محترمو چې الله پاک کله انسانان پیدا کړل، پیریان پیدا کړل، فرشتي پیدا کړل د څه لپاره؟ د دې لپاره پیدا کړل چې د خپل خدای اظهار الله پاک وکړي. او زه خدای ما خپل ځان د ټولو مخلوقاتو ته محترمو دا وښیي او دا وکړي چې زه کون په یکون مالک ما، کون په یکون ذات مزه. زه هر څه کولی شم، مخلوقات پیدا کولی شم، مخلوقات مړه کولی شم، جنت پیدا کولی شم، جهنم پیدا کولی شم، دغه رنګ انسان باندې خوشحالي راوستلی شم، انسان باندې غم راوستلی شم، انسان نه مشکل ختمولی شم، انسان له حاجت پوره کولی شم. الله پاک خپل خدایي دا محترمو د دې لپاره دا ظاهره کړله. بیا الله پاک وایي چې دومره بندګان زه پیدا کوم په دنیا کې، په دې ټولو بندګانو کې زه ګورم چې کم کسان پکې بهترین عمل کوي، جو سب سے بہتر عمل ہو ایکم احسن عملا، دا کسان به زه بوزم جنت ته. او کم کسان چې ګناهونه کوي دا کسان به بوزم زه جهنم ته. یاد ساتئ محترمو الله پاک ظهور کو د خلکو د خپل خدای د ظاهرېدو دپاره انسانان پیدا کړل، خپل قدرتونه یې خلکو ته وښودل، دغه رنګ خپل ځان یې په خلکو باندې وپېژنده چې زه الله یم، زه خدای یم. محترم الله پاک ډیر زیات بخونکی دی، الله پاک ډیر زیات رحم کوونکی دی.
که چېرته موږ دا وظیفه کوو فبأي آلاء ربکما تکذبان تاسو به د الله پاک کم نعمتونه درو ګڼئ نو که د رزق دپاره دا وظیفه کوې الله پاک به رزق درکوي بې انتها که دا وظیفه کوې د مال و دولت دپاره الله پاک به مال او دولت درکوي بې انتها که دا وظیفه ته کوې د پریشانو نه د نجات دپاره الله پاک به پریشانۍ ختمه کړي که دا وظیفه کوې ته د مشکلاتو د حل دپاره الله پاک به د مشکلات دا ختم کړي ډیره زیاته بهترین او اعلی وظیفه ده کوشش وکړئ محترمو چې د هر مانځنه بعد یو شپېرې وایي د هر مانځنه بعد یو شپېره وایي انشاءالله العزیز کمالات به په خپل ژوند کې محترمو دا ویني دومره قیمتي دومره اعلی وظیفه ده محترمو دغه رنګې په خپل هم دا وظیفه وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته